تاسو په رمضان المبارک کې د یا لطیف وظیفه وکئ او دغه رنګه د یا لطیف ختم وکئ. تاسو به تماشا کوئ چې الله پاک تاسو له صدر کوي. الله پاک به موږ او تاسو له هغه سره کې چې الله پاک مخکې موږ له نه درا کړی. مطلب دا چې دومره پاورفول او ډیر زیات زبردست او اعلی ختم دی. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخون کی او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در بکوم چې تاسو ټول به ټیک ټاک الله پاکم خوشاله آباد ساته. الله پاک دې زموږ او تاسو ټول حاجتونه د خپل خزانو نه پوره کړي او الله پاک دې زموږ او تاسو ټول مشکلات د ختم کړي. الله پاک دې زموږ او تاسو د رمضان المبارک روزه دا قبول کړي. نن چې کوم زموږ وظیفه ده د ډیر زیاته اعلی او ډیر زیاته بهترین وظیفه ده. نن زموږ دا وظیفه د یا لطیف ختم دی او دا د الله پاک یو بهترین نوم دی. یا لطیف چې څومره خاصیتونه دي او د دې چې څومره فضایل دي، د دې چې څومره فضیلتونه دي، دغه رنګ انسان چې کله دغه فضایل واوري نو دا به ډیر زیات حیران شي. د الله پاک د یو نوم ډیر زیات برکت دی او ډیر زیات قوت دی. الله پاک په خپل په قرآن مجید کې فرمایي چې ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. د الله پاک د پر هسته نمونه دي او تاسو په دې نمونه باندې الله پاک را بلئ. نو زمونږ چې څومره مسلې مسائل دي او زمونږ څومره مشکلات یا حاجات دي دا ټول به موږ د یا لطیف ختم وکړو او د هغې نه بعد به یو حاجت الله پاک ته بیل پیش کو. ان شاء الله العزیز الله پاک و زمونږ او تاسو ټول حاجتونه دا به پوره کوي. د یا لطیف مطلب او معنا دا ده یا لطیف ای په ټولو خلکو باندې خبردار. لطیف لکېږي باریک بین. الله پاک تاسو حالو کې د ټول مخلوقات د الله پاک تخکاری دغه رنګ فرمایي چې په تک تور شپه کې په تک ترکانې باندې تک تور میږي دا روان وي. د هغه په زړه کې څه تېرېږي، د هغه په دې وړو مزغو کې څه تېرېږي، الله پاک په دې باندې لطیف دی، په دې باندې نظر کوونکی دی. نو زموږ او تاسو داسې رب دی، لطیف هم دی، خبیر هم دی. نو داسې رب چې د میږیانو حالو ته پته وي، داسې رب چې څومره پرې وطن کې ونې دي، څومره شګې دي، د ټولو شمارو ته معلوم وي. په ونه کې څونه پاڼې وي دا ټولو شمارو ته معلوم وي. زمونږ استاد خو داسې رب دی. نو چې کله موږ دغه رب دپاره دغه نومونه ووایو نو الله پاک به لازما زمونږ استاسو مسلې دا به حل کوي. یاد ساتئ چې د یا لطیف ختم دا ډیر زیات زورور ختم دی. په توجه باندې دا ختم پکار دی. دغه رنګ د زړه په یقین باندې پکار دی او دغه رنګ مکمل د زړه نه چې کله زمونږ استاسو نظر د الله پاک په خزانو باندې او الله پاک فرمایي چې بنده څنګه ما باندې ګمان کې اق شان د زور رسېږم. نو کوم ګمان په الله پاک باندې ښه کوو نو الله پاک به زموږ استاسو کارونه دا پوره کړي. راځئ چې زه د فضایلو طرف ته د یا لطیف فضایل ډیر زیات دي او زه پکې تاسو ته یو څو وایم. بعضې خلک داسې دي زموږ ورونه چې د هغوی د رښتې مسله وي. د رښتې لپاره محترمو دا وظیفه کې انشاءالله په 21 ورځو کې به الله پاک د دوی رښتې وکړي. زموږ داسې خویندې چې هغه اوس هم لا په کورونو باندې ناست دي، د هغوی رشته دا کېږي نه، یا رشته وشي خو د رشته ماته شي یا سره څوک راځي نه ورپسې. نو د یا لطیف لومړی ختم وکړي، بیا د هغې نه بعد زموږ په دې ښودلې شوې طریقې باندې وظیفه کوي روزانه. انشاءالله العزیز الله پاک به ورته بهترین ځای کې رشته ورکړي. دغه رنګې د چا نوکري نه وي، د نوکرۍ لپاره که څوک دا وظیفه وکړي لومبی ختم وکړي د یا لطیف، بیا د هغې نه بعد دا وظیفه زمونږ په ښودلې شوې طریقه باندې وکړئ. انشاءالله العزیز الله پاک به ورله په ښکلي ځای کې دا نوکري وکړي. د چا کو د رزق مسله وي یا دغه رنګې د چا کو د کور مسله وي، دغه رنګ یو سړی دومره غریب دی چې وسې نه کېږي، د یا لطیف ختم ورته وښایئ،
په خپل هم کوي بل چاته موهای صدقه جاریه په نیت باندې شیر هم کوي چې زمونږ داسې تنگ دسترونه داسې غریبانان نورونه خويندې چې هغوی دا وظیفه وکړي والله پاک د هغوی حالات دا بهتر کړي. یاد ساتئ چې د برکت د فار د یا لطیف ختم دا ډیر زیات پاورفل او ډیر زیات اغلا دی. د چا په کور کې برکت نه وي، د چا پیسو کې برکت نه وي، د چا په زندګۍ کې برکت نه وي، په مخ بیمار وي، د یا لطیف ختم دا وکړئ ان شاء الله العزیز الله پاک به ته په هر څه کې برکت واچوي. یو سړی داسې لاعلاج بیمار دی چې هغه ټکېږي نه، د یا لطیف ختم وکړئ، بیا د هغې نه بعد د وظیفه وکړئ او په اوبو باندې دم کوئ ان شاء الله العزیز الله پاک به ته شفا کامله عاجله دا ورکړي. راځئ چې زه د ختم طرف ته د ختم طریقه او ترتیب به دا وي چې کله موږ د یا لطیف ختم کوو نو 21 پیرې به درود شریف وایو، بیا به د هغې نه بعد یا لطیف دا به 10000 پیرې وایو، بیا به د هغې نه بعد 21 پیرې درود شریف وایو. نو چې کله موږ 10000 پیرې یا لطیف ویلې نو ستا یا لطیف ختم دی پوره شو، د یا لطیف زکات دی پوره شو، یا لطیف ستا پوخ شو. د دې نه بعد چې کله ته دا وظیفه چاته ښې، د دې نه بعد که ته دا وظیفه د یو کار دپاره کې ان شاء الله العزیز ډیر زیات زر اثر کوونکې وظیفه ده. کله چې موږ ختم وکړو 10000 پیرې نو بیا به د هغې نه بعد روزانه 313 پیرې یا لطیف دا به وایو، دا په اوبو باندې دمو. نو که د رزق دپاره اسکي نو الله پاک په رزق درکوي، د کاروبار دپاره اسکي الله پاک به کاروبار درکوي، بیمار باندې اوس کې بیمار کو څومره بیمار وي الله پاک به ته صحت کامله عاجله دا بولمحترم دا ورکي. الله پاک دې زموږ او تاسو ټول مسلې دا ختم کړي. الله پاک دې موږ او تاسو باندې او رحمېږي. الله پاک دې زموږ کتونکو ته زموږ اوریدونکو ته ډیر زیات رزق ورکړي. الله پاک دې ول ټول مسلې دا حل کړي. الله پاک مو خوشاله ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.